بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا وكسان مسلمان راوڑے لا تقربوا الصلاة من ذكر گئی صلاة نمازتا وأنتم پداس حال کی چتاسو سکارا مدهوش سکارا هم ترجمه کوي چې په نشه کې وي، لیکن قرآن د دې تشریح په خپله کوي چې د دې نه مراد صرف دا نشه نه ده چې یو سړی شراب څښي. د دې نه مراد چې دی هغه د بیماري داسې حالاتو کې دی شي چې په هغې کې انسان په ځان نه پوهېږي، یا د خوب د وجې نه د هغه حالات داسې چې هغه په ځان نه پوهېږي، یا د څه بیمارۍ د وجې نه، یا د تشو ډکو بولو د وجې نه چې هغه په مصیبت او تکلیف کې او په ځان نه پوهېږي، یا د ډېرې لوږې د وجې نه. او سنت بیا د دې تشریح کړې ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة منځ کې ایمان زتا وانتم سکارا بداسې حال کې چې تاسو بداسې حال کې چې تاسو چې په ځان نه پوهېږئ حتی تر دې پورې تعلمون چې پوه شئ تاسو ما په هغه څه باندې تقولون چې وایئ تاسو، یعنی د خولې نه چې څه وایئ په هغې پوهېږئ نه، نو مانځه ته مه نږدې کېږئ. او چې کله په دې پوه شئ چې زه څه وایم او زه څه پوهمه، په هوش کې راشئ نو بیا مونځ کوه. ولا جنوبا او نه په حالت د جنابت کې، چې حالت د جنابت دی د غسل د ضرورت نو په هغه حالاتو کې مانځه ته مه نږدې کېږه، صلات ته مه نږدې کېږه. ولا جنوبا او نه په جنابت کې الا عابري سبیل مگر چې په لاره تېرېدونکي یې، عابر سبیل تېرېدونکي یې سبیل په لاره. زمونږه د دور کې یعنی دا مسله یې داسې کړې ده چې کله د فقهي کتابونه کولې بیا د عنافو نو د دې پورې سختي کړې ده چې کورواله وکړي نو ځان سره لوټه سر ته کېده او د کټ نه کوزېږم تر کومه پورې چې تیمم دې نه کړی، یعنی لا واشروم ته د رسېدو نه مخکې تیمم وکړه. یعنی داسې مسلې ته به حیران شي چې دا د کوم ځای نه راوړي دي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ د جمعات کې ناسم د الله د پیغمبر سره او ورو ما ځان شاته کو او دا غزنه ووتم غسل مو کو بیا راغلم. الله پیغمبر فرمایل ابو هريره چرته تللی ما ورته وې دا شان دیر ما ته حاجت او زه تللی غسل وکاو. نو دا الله پیغمبر فرمایل چې مؤمن چې دی هغه نه پلیتېږي، دا حکم پلیتې ده، دې کې خوراک دې کې ناسته پاستا دې کې ګرځېدا په دې کې څه ګناه نشته. دا تا د چا ویلي دي؟ دا الله پیغمبر سره هغه جماعت کې ناسته دې کې صرف ته مونږ نشي کولای صلات بس چې دا کم شي د الله منع کړی دا بس هغه نه قرار شه او سنت کې د دې نه منع ده. نور دا پابندیان اسره ځان دي ځان پاک ساتل خپکار دي، ځان پاک ساتل پکار دي، دا خبره ده، لیکن دا پابندیان دا خود ساخته پابندیان دي. الا عابری مگر دا چې تېرېدونکي سبیل په لاره باندې حتی تر دې پورې تغتسلو چې غسل وکئ تاسو وإن کنتم او کچرې تاسو مرضانا جوړه علی سفر یا یې په سفر باندې او جاء یا راشي احد منکم یو کس تاسو نه من الغائط د کندنا. دا غائط چې دی دا وایي کندې ته لاندې ځای ته نشیب ته ویل کېږي. دا ادبي انداز قرآن چې دی هغه خپل کړی دی. مراد د دې نه تش بول او ډک بول دی چې سړی اوس هغه سسټم نشته، مخکې به خلک کندو ته کوزېدل او عربو خلکو هم دغه کوو خوشې ځای ته ولاړه او کنده به یو کته هغې ته به کوش ول خپل حاجت به یې پوره کوو. نو ځکه الله هغه الفاظ استعمال کړل. او جاء یا راشي احد یو کس منکم ستاسو نه من الغائط د حاجت نه
او لامستم النساء یا تاسو یو ځای شوي د بیبیانو سره فلم تجدو نو ونمومی تاسو ماء اوبا فتیممو نو تیمم وکئ تیمم اصل کې قصد کولو ته وایي قصد وکئ فتیممو نو تیمم وکئ سعیدن پډاګا طیبن پاک باندې سعید داسې ځمکې ته وایي چې هغه لګاو چته وي نو دا اصول دي چې کوم ځمکه لګاو چته وي نو هغه دا غزي هغه خاوره بیا پاکوي او چې کوم لاندې ښکته وي نو د هغې ځمکه او خاوره خرابوي بیا فتیممو نو تیمم وکئ سعیدن پزمکا پډاګا طیبن په پاکه باندې فامسحو نو مسکئ وجوهکم مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل بعضې خلک پکې تیمم چې دی هغه هم ډېر اوږد کړي حالانکې حدیثو کې راځي لنډ تیمم دی بس د لاس والا او د ځمکې له داسې راپرېږده بسم الله ووایه بیا یې داسې لږ ټک ووهه په دې مخې راکاږه او بس د دې لاس باندې داسې راکاږه دا تیمم دی یو حدیث کې د دې هم راځي چې د دې پورې د څنګلو پورې لیکن زیات صحیح هغه دی چې بس دا لاس تشئ یو بل سره ومغه فامسحوا نو مسکئ بوجوهکم مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل ان الله بشک الله پاک کان دے عفون معاف کونکے غفورا ډیر بخونکے علم تر آیتا ندی کتلیل الذین آغی کسانو تابوتو چی ورکڑی شوی دیا ہوئیتا نصیبا یو ایسا من الکتابی دا کتابنا یعنی علماء دی یشترون الضلالتا آخلی دی گمرائی یعنی دا کتاب علم و سره ده بیان گمراهی اخلي قرآن پر اخواده ده بنور کسو پس روان شوی دی ویریدون آواری دی ان تدلو السبیلا چه گمراه کی تاسو دا اللہ دا کتابنا وواری تاسو دا اللہ دا کتابنا یعنی پخبل هم گمراه دی او دا واری چه تاسو دا اللہ دا کتاب دا واری مختلف علی بانی وگئی فلانی حضرت ویلی دی مفتی ویلی دی علامہ ویلی دی امام صاحب ویلی دی فلانی کتاب کې لیکلي دي روایت کې راغلي دا پرې دا وسړیا چې دا الله دا کتاب نه خلافي نو هیڅ شی نه منوا آسه به کوشش نه کوي و یریدون او واړي دي ان تذل سبیلا چې واړي تاسو دا الله دا کتاب نه دا سبیل نه مراد دا الله کتاب دی لکه موږ کې ذکر شو کنه الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب دا کتاب ذکر شو والله الله باغ علمو خپويږي دی اعدائکم و دشمنان استادو الله ته معلوم دي استادو دشمنان او غټ دشمن دا دي چې تا جهنم ته اچي دا الله دا کتاب نه لري کوي او کفا بالله او کافی دی الله بل طرف ته مګورا بس الله ته ګور دا الله کتاب ته ګورا وکفا بالله او کافی دی الله ولی اندوس وکفا بالله او کافی دی الله نصیرا مددگار من الذین بازد هاوی کسانونا حادو چی یهودیان دی یحرفون الکلمہ آڑی کلمی دا اللہ ہم موادعی دزیون اخبرنا یعنی مقصد او معنی بھئی یو بھئی بلکئی وَيَقُولُونَ أَوَيْدِي سَمِعْنَا وَأَوْرِدَ الْمُنْغَا وَعَصَيْنَا وَنَافَرْمَانِ وَقْرَمُنْغا ننم دا اکثریت مولیانو دا حال دے چې په خپل باندې د الله په خپل د الله کتاب بیانې او په وګونو باندې اوري او دارنګ زده کوي درس او تدریس هم کوي لیکن حکم منلو ته تیار نه دی واسینا منوي نه وي دا کار يهودو کړه دا کار نصرانيانو کړه ويقولون ويدي سمعنا اوریدلې د مونږه واسینا او نا فرمانی کړي د مونږه واسما واورا پیغمبر ته وی واورا واسمع واورا غیر مسمعین پداسی حال کی چنیتا اورولے شوے یعنی مراد دین دادے چا اللہ دے بغونو کڑکا جاڑو سوان اوڑے واو نوڑے دا سی دعا بے کولا دادا سے ظالمانو واسمع واورا غیر مسمعین نیتا اورولے شوے ورائنا اورائنا لین پتاوالو بی السنتهم دجب اخبلو دا لئی رائنه چې وای نو جبل وای تا ورکو او دا دینه وای راینا جوړو مراد باندې ته داو راینا دراینا معنی خدا و چې زمونږ رعایت وکړي یعنی موږ تو ګورا او دراینا مطلب دا چې ای زمونږ غشمن کیا او بیا په یو بل سره وخان در مذاق پیګاو
وراینا او راینا لیم بألسنتهم فتاولو دجب خپل سرا وطانن او بدنامی لگوئی و بدنامی لگئی فی الدین بدین دا اللہ کی تان کئی بدنامی دا اللہ دین باغی کی بدنامی لگئی یعنی دا اللہ دا کتاب یو یو خبر بالی دا غسر و مذاق گئی ولو انہم او کجری دی قالو ویلے دی سمعنا اور دلی دی مونگا واتوانا او منلی دی مونگا واسمع واورا وانظرنا او گور مونگا لکان خیر لهم نداب بہتر وی دپار دبی و اقوما اور دیر مضبوط بوی دقولنا دخبرنا ولیکن لعنهم اللہ لیکن لعنت کردے بدی باندی اللہ بے کفرہم بوجہ دا کفر دبی فلا یؤمنونا نو ایمان نراوڑی دی اللہ قلیلا مگر لگ ایمان اشترے خلق ہوندہ کیا خواہ اکثر نہ منی دا اللہ کتاب یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے کتاب والو آمنو ایمان راوڑی کتاب والو تا اللہ وی ایمان راوڑی بما باغی کتاب باندی نزلنا چی نازل کردے دے مونگا مصدقا تصدیق کون کے دے رشتن والے کون کے دے لما دہاغی کتابنو معاکم چستا سردی من قبل مفکی اند دینا نتمسا چوران کو مونگا وجوہن مخنا تا مخبر لوران کو اللہ وی لگا دا سٹ خون تکی بے کو نبا پہ پوزی نبا پہ خلے اور نبا استرگی دا سٹ خون تکی بے دلا اوار کو انت مسا مفقد دینا انت مسا چوران کو وجوہن مخنا ونردها نواپس بکتا مخنا علا ادباریها پشاداغے یعنی دا سٹ خون تکی بے کو دا سٹ نبا دلا مخ جوڑ کو دا مخ نبا دلا سٹ جوڑ کو او نلعنهم یا بلانت وکو بدی باندی کما لعنا لگا سنگ لعنت کڑے ہو مونگا اصحاب السبتی پا خالی والو باندی یعنی پروزی دافتے والو باندی چا اللہ و طویل دافتے پرد بخکار دا مہو نکوئی آبو ایلے باندی اکڑے بے حکوم وکانا امر اللہ او دے کار دا اللہ مفعولا اکڑیشے یعنی کہ حکم دا اللہ و نمنو نو دا فیصلہ شوی دا بیا چی دا اللہ عذاب بدر باندی رازی اوز دا دین مخ کی دا اقوال و اصلاح وقران چی دا موئی او دا وئی او بدے کی مومنانو دا پارم تعلیم دے چی آغا الفاظ موئی چی آغا زمانی او دا غین غلط مانم راوزی آغا مانوئی چی آغا یو مانی او دا غین غلط مانم راوزی نوز دا عقائد و اصلاح کئی ان اللہ بیشکا اللہ پاک لا یغفرو بخننکی ان یشرکا دا چی شریک جوڑ کڑیشی بید دی اللہ سرا ویغفرو او بخی ما آغا گناہ دون ذالکا چی اخقت دا دینئی کم دا دینئی دون پا مانا دا اخقت او دا کم سیوانا دا دون نیر مانی دی دا دون مخا دا دون مانا چی دے اغا کم لان دی زیاد برا سیوا دا طول مانی دا دی رازی نو تبا سیاق دا کلام تا گورے چی دلتا سمانا صحیح کی گی اور دارنگی تصریف الآیات پر ذریعہ باندی بگورے چی دے سمانا دا قرآن کی بلد سر اللہ ویلی دی نو بدے کی چی کلا دون ذالک دی ہوئے نو دا دینا اگر ٹول گناہونا چی دے اگر لان دی رالل اگر ختم شو چی کم اشکال پیدا کے دو چی یرا دا قتل شو یرا دا زنا شو دا رشوت شو دا کفر شو دا نفاق شو نو دا ټول گناہونه چې څومره دي چې کله توبه ونه باسي او قصدن دا گناه کې دا د شرک په زمره کې بیا راځي ځکه قرآن وی ولا یشرک فی حکمه احدا نو دا بیا په شرک په تحکیم کې راځي ویغفر وبخن کای ما ده و گناہونه دون ذالک چې لاندې د شرک نه کم د شرک نه لمن یشاء د پاره د هغه چې وواړي ومن یشرک بالله او چاچ شریک جوڑ کو دا اللہ سرا فقد افترا نو یقینا دا جوڑ کو اسم مبینا گناہ دیر لوئی اسم عظیما گناہ لوئی یعنی دا گناہ چی دا کم جوڑ کرنے دے دا شرک چی سرا دا اللہ سرا نو دا گناہ جوڑ کو دا سی گناہ اسم عظیما چی دا گناہ لوئی دے علم ترا ایتا ندی قتلی الالذین حاوی کسانو تا یزکونا چستا یعنی وی انفوسهم دزانو نفلو یزکونا انفوسهم پاکی بیانی دخبر زانو زپاکیم الکا خیدے کی دے شرک دے ہوتے ہوئے زپاکیم
گناہ کبیرہ کې او ته ز پاکم او وینا نه کیږي ځان پاک کا ځکه الله جواب کوي بل الله بلکې الله یزکی پاکي مې یشاء هغه څوک چې غواړي ولا یظلمون او ظلم به نکړي شي په دې باندې فتیلا په قدر دا غتار دا اډکی دا کجوري فتیل هغه تار ته ویل کېږي نری تار چې دا د کجوري په دې اډوکی کې نری تاسو بلې دلې داسې یو کار خوند دلی او پای کې یو نری چې د هغه تار پروت دی ته فتیل وایي او دارنګه قران مجید کې کتمیر راغله ده او دارنګه قران مجید کې چې فتیل راغله ده درې الفاظ چې دی هغه قران استعمال کړی دي او دا درې وړ تعلق دغه کجوري د اډوکی سره ساتي نو الله فرمایي الم ترى الى الذين تندقتلیا کسانو تا یذکونا چې پاکي بیان یان موسم دزانو خپلو بل الله بلکې الله پاک یزکی پاکي مې یشاء او څوک چې واړي ولا یظلمون او ظلم به ونکړي شي په دې باندې فتیلا فقدر دا وتار د غټو کې د کجوري انظر وګورا کیف یفترون سرنګ جوړای دی علی الله الکذب فالله باندې درو وکفا به او کافی دی دا درو جوړول الله باندې اسم مبینا گناہ سرغن سبحانك اللهم